دا زه مونږ وایو چې مونږ نظام بدلو مونږ وایو چې نظام بدلو چهرې نه بدلو دلته چهرې بدلېږي نه نظام بدلو چهرې نه بدلو نظام بدلو چې چهرې نه بدلو ګرانو کتونکو صاحبزاده پیر مفتی ګوهرعلي شاه د N24 کاندیډیټ د جمعیت علماء اسلام خو دې وخت کې څه د اتحاد خبرې روانې دي په دغه باندې به خبرې ترې کوو چې مفتی صاحب په دې باندې څه موقف دی او یقینا په دې سیمه کې د مفتی صاحب چې کوم دی خپل ووټ بینک چې کوم دی هغه ډېر کافي دی دوه پیرې د صوبایي اسمبلۍ چې دوی الیکشن کړی دی نو په هغې کې هغه ګټه یې ترې اخیستې ده او قومي اسمبلۍ باندې چې کوم دی نو په شب قدر باندې خو هم د دوی یو خپل تړون دی هلته کې د خلکو سره او دلته په تنګي تحصیل باندې هم دی نو په دې باندې به خبرې اترې کوو مفتی صاحب نن سکروټني وشوله سکروټني کې جي کامیابي وشوله الحمدلله جي ستاسو علم خانه ټول ملګري دوستان زما الله دې تاسو خوشحاله او کامیاب ساتي زمونږ نن سکروټني وه سکروټني زمونږ وشوه او علم خانه وروره ته زما ډېر زوړ ملګری مې اشنا مې او تا ته د حلقې پته ده چې انشاءالله مونږ چېرته هم د دې عوامو نه ګیلمن پاتې شوي نه یو زما په خبره پوهېږي دی همیشه عوامو د سپورټ کړی دی که هغه په ووټ یا که هغه په هر حالت کې ما همیشه په ووټونو دا سیټ ګټلی دی نور چې څه انتظامیه یا څه کار وي یا څه روزګار وي هغې مونږ سره همیشه امداد کړی دی مونږ سره مرسته کړې ده مونږ سره سپورټ مونږ له راکړی دی په معنا د دې سره چې څه معروضي حالات دي نور د قسمت کارونه وي چې څه کېږي هغه کېږي او دې ځله انشاءالله عمومي فضا ته ولاړ شه وګوره یو غوبل دی الحمدلله صرف په دې علاقو باندې د میرې ته لاړ شه داسې وګوره شب قدر ته لاړ شه صرف یو برګه جانډه دی انشاءالله د ټولو په خلکو په خوله باندې انشاءالله دا خبره ده چې دې ځله به انشاءالله مونږ ووټ کتاب له ورکوو مفتی صاحب مونږ ګورو سیاسي کې مفادات ډېر زیات وي کوم ځای کې سیټ مضبوط وي نو هلته کې چې کوم دی نو بیا د پارټۍ مشران فیصلو کې اتحاد کوي نو په دې خله باندې اتحاد نشته داسې خبرې دي زموږ د خپل پارټۍ د ضلعې سره د صوبې سره په رابطې کې یو هېڅ اتحاد نشته دا چې کوم فریق کمزوري وي نو هغه د اتحاد چغې اوچتوي او هغه اصل کې مورال غورځوي د خلکو هېڅ اتحاد نشته انشاءالله دا سیټونه زموږ د ګټې سیټونه دي او دا سیټونه به موږ ګټو انشاءالله مفتی صاحب دا هم راته ووایه که موږ وګورو تر دې وخته پورې پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارټي او ورسره چې د جمعیت علماء اسلام چې دی نو تر دې وخته پورې خپل امیدواران نامزد کړي نه دي ټکټونه یې ورته نه دي ورکړی نو دغه څه وجه کېدای شي او داسې نه ګورئ چې دا امیدوار ته څه نه څه نقصان کېدای شي نصرالله خټک صاحب چل دا دی چې دا غټې کمې پارټۍ چې کومې دي که نه دې کې هر څوک دا وایي چې زه د امیدوار شم ما له ټیکټ راکړي فی الحال چې مخکې د دې داسې وضاحت سره بیا نه وشي نو بیا خامخا لږ تکلیف جوړېږي دې کې بیا ډېر دغه وي نو دا هرې پارټۍ تقریبا مونږ چې څونه الیکشن کړي دي په هغې کې زمونږ ټیکټونه مونږ له تقریبا یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې راکړلي شوي نو دا یوازې د جمعیت علماء اسلام کار نه دی که څونه غټې پارټۍ وي یو خو دا دی چې اوس یو پارټي وي د هغه یو امیدوار دی په KPK کې یو امیدوار دی نو 2 میاشتې مخکې وي چې لکه د ما د امیدوار دی او چې کومې هرې غټې پارټۍ دي په سکرین باندې موجودې دي هغې داسې خامخا ته خو په دې کتو باندې پوهېږي که نه نو هغه داسې تقریبا یو ورځ مخکې 2 ورځې مخکې ټیکټ ورکوي تاسو جی ډېر ټیک ټاک کمپین روان دی که موږ وګورو په جمعیت علماء اسلام کې چې کوم بل یو ملګری دی هغه هم پایشمن دی هغوی هم کمپین کوي دی هر څوک دی فرض کړه ان کیس خدا نه خواسته ټیکټ هغوی ته میلو یا لکه چې داسې به ورسره ټیکټ چې داته چې څوک یادی دا خو علما دي زمونږ په دې دغه کې که دا ټیکټ زما دې طالب ته میلو شو به مسره ولاړې اخو علما دي د 2مې درجې طلبو ته چې میلو شو او سره ولاړې مفتی صاحب د طالبانو ته ډېر کم میلاویږي دا دلته کې صرف ولاړ د اوس پیسو والا ته جمعیت هم چې کم دی نو ډېر زور کوي دا ستا د سوال په صورت کې پراپیګنډي دي او ما ته پته ده چې ته کرین ته تللی کرین خو به ګټي که نه مفتی صاحب کرین به ګټي دا غټه خبره کرین به ګټي خو د یوسف بابا په غار کې مفتی صاحب فرض که جي خو داسې وشي که نه فرض که خو داسې وشي د دې نه انکار نشته چې دلته کې ستاسو ووټ بینک کې څه کمي دي یا تاسو کوم محنت کوئ نو خو داسې بیا هم فیصله وشي نو ستاسو به بیا څه فیصله وي په آزاد حیثیت هم بیا تاسو به زه تا ته فلحال اوس وایم ستا څه خیال دی چې زه څه کوم نه به فلحال زه اوس تا ته په دې کیمره باندې وایم چې زه به دا کوم خو چې څه کوم پټ به ته غوږ کې وایم صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا صاحبزاده پیر مفتی ګوهرعلي شاه صاحب زموږ سره ډېره کولر ګپ شپ دی علم خانه بچنګیا تو خو همیشه زما کشر پاتې شوی
اوس ما ته داسې پته لګي چې ته چېرته بلې پارټۍ ته ما به تلې سپورټ کوې وه خو راکړه نو ته صرف د سیاست لپاره تلې کو عقیدتن هم تلې دا زه موږ وایو چې موږ نظام بدلو موږ وایو چې نظام بدلو چهرې نه بدلو دلته چهرې بدلېږي نه نظام بدلو چهرې نه بدلو نظام بدلو چې چهرې نه بدلو اره ګرانو کتونکو مفتي صاحب سره زموږ ډېر کولو ګپ شپ هم دی زموږ ډېر زیات خیال هم ساتي او یقینا په دې حلقه باندې د جمعیت علما اسلام ترمنځ یو ډېره لویه چې کومه ده نو په دغه کینډیډیټ باندې او په دغه انتخابي خلو ځلو کې یو لویه مسله روانه ده چا ته ټیکټ ورکړل کېږي څوک فاینل کېږي خو د مفتي صاحب په دغه اشاره کې دا وه خو دغه نه وه نو بیا به زه د ازادو نه چې کوم دی نو په دې سیمه باندې الیکشن کوم څو پورې چې زمونږ خبره ده په هغې ته عقیده وي او خرڅه وي خو موږ نظام بدلو چهرې نه بدلو ډېره مننه خوشحاله